علیکم نئی ویډیو سره تاسو خلکلی به یو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ نوښار تانګه د سالپور کې د ظلم انتها شوې ده ورونو خپل ورور او ورندال ډېره زیاته په بد حال باندې قتل کړل دوستانو د غیرت په نوم یې قتل کړل اخر دغه ورور او ورندال یې داسې کم هغه کارنامه کړې وه چې ورونو له یې دومره غوسه وروسته چې خپل ورندال او ورور یې د غیرت په نوم باندې ډېر زیات په بد حال باندې قتل کړل ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریکوم د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ نشان خامخا وخی چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي نوشهره تانګه د سالپور کې د ظلم انتها شوې ده یو مقدمه درج شوې وه چې په هغه مقدمه کې څه داسې قسمه مقدمه وه چې یو زوی راپور کوي چې زما مور او پلار د غیرت په نوم باندې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل شوي دي خو هغه کسان نامعلومه دي خو چې کله نوښار تانګه د سالپور پولیسو په هغې باندې تفتیش شروع کړو او تفتیش دې حد ته ورسېدو چې هغه قاتلان نور څوک نه بلکې د دوی خپل خلک راووتل دغه ظالم پلار او دوه ورونه راپاسي خپل ورور او ورندال ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کوي ورور په پنډۍ کې قتل کوي او ورندار په سالپور کې قتل کوي دوستانو اخر دوی داسې کم هغه ګناه کړې وه چې دوی یې قتل کړل او دغه قتل له بیا د غیرت نوم ورکړو دوی نه غلط کارونه کړي وو نه څه کړي وو خو دوستانو دغه ورونه یې ډېر په دې باندې غوسه وروسته چې هغه پنډۍ کې کاروبار شروع خو خپله ښځه یې ځان سره پنډۍ ته نه بوتله دې د وجې نه بوتله چې زما پلار خفه نه شي زما ورونه خفه نه شي چې زما د ورونو او د پلار خدمت کوي خو دوستانو ورونو او پلار ورله داسې ټک ورکړو چې هغه هلکې اول په پنډۍ کې قتل کړو او په سالپور کې ورله ښځه قتل کړه دوستانو پولیسو له پکار دي چې دغه ظالم پلار او دغه دوه ظالمان ورونو ته ښه بدترینه سزا ورکړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ نشان څخه خامخا وکړئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام